او نظامپور د طرف نه موږ ته مسلسل سه ویډیوګانې را روانې چې که څوک 1 ویلینګ کوي په هغه هم د منشیاتو پرچا، که څوک ټریفک خلاف ورزي کوي د هغه هم د منشیاتو پرچا، او ډېرې غټې غټې پرچې په څه وخت کې د تیر څو ورځو کې په خلکو باندې بې ځایه پرچې کړي دي. موږ ته عوامي شکایات چې کوم په ویډیوز کې را روان دي، عام تاثر چې کوم را روان دی، نو دغې سره چې کوم په خاص کر نظامپور ایریا دې باندې به زه خبره کوم چې که څوک ډیزل وړي نو په ډیزلو باندې د منشیاتو پرچا. نو یو خو دغلته چې کوم عام ولس دی او منشیاتو سره وابستګي نشته، په مخې په شکل یې نه پیژني او په هغې باندې داسې پرچې وشي نو ټول عمر له تېنه منشیات فروش جوړ شو. دلته چې زه عمومي خبره به کومه، زمونږ ډي آی جي صاحب، زمونږ ډي پي او صاحب د نوخار د هغې زبردسته کارکردګي ده. ډي آی جي صاحب هم دلته ایس پي تیر شوی دی او دا ډېر تاریخي وخت یې تیر کړی دی، نه سفارش مني نه غلط کار مني. دغسې زمونږ دلته دا ډي پي او چې کوم دی نو تیر څه وخت نه مونږ ګورو چې کوم دلته کې داسې کرایم شوي دي نو ډېر محدود او ډېر لږ ورځو کې هغه مخې ته هم راوستي او په هغې باندې کویک اکشن فوري کاروایي راغلې ده او هغه انجام ته رسولي دي، سخت موقف لري. نو منشیات فروشو خلاف بیګام مقابله شوې ده په پبو کې او مسلسل په دې نوخار کې سخت مقابلې دا ټول نوخار ته نه خبر دی. قبضه مافیا خلاف هم سخت اقدامات کیږي. مطلب کرایم خلاف نوخار پولیس ښه کارکردګي ده. عام تاثر هم عوامي سطح باندې موږ ته د خلکو نه چې کوم تاثر را رسي هغه ښه دی، خو د نظامپور د دې حالیه چې کوم د هغې په مایننګ دا مسلې دي، په دې کې د حد نه زیات ککړېدل، د ډیزلو په کاروبار چې کوم دی حکومت پابندي ده، او دغلته که څوک د ډیزلو په وړو راوړو باندې نیولی کېږي او هغه باندې داسې قسمه پرچه کېږي چې هغه را روان وخت دپاره منشیات فروش لا سمګلر جوړېږي د منشیاتو. دا ډېره خطرناکه خبره ده. نو نظامپور پولیس چې کومه کارکردګي ده اوورال هغه د ټول ډسټرکټ او ریجن هغه کاروایي او هغه ښه عکس هغه خاورو کې ملاوي او په دې سیند ته یې لو کوي. نو مشرانو له په دې باندې کاروایي پکار ده او دا چې کم تیر څو ورځو نه دغلته د منشیاتو غټې غټې پرچې شوي دي، د دې تحقیقات هم پکار دی چې آیا د دې خلکو سره منشیاتو دا واقعي په منشیاتو کې پرچې شوي، 1 ویلینګ کې د منشیاتو پرچه شوې ده. مطلب کرایم مونږه په حق کې نه یو، که هغه د ډیزلو کاروبار دی، که مایننګ دی، که هر څه دي او څه غلط کېږي د هغې سخته کاروایي پکار ده. خو که په داسې طریقه باندې کېږي چې د قانون بې ځایه استعمال لا د قانون نافذ کولو والا ادارو هغه مخه لا د هغې د افسرانو بدنامي پې کېږي، د هغې چې کومه ښه کارکردګي ده هغه هم په خاورو کې میلاویږي. نو په دې باندې افسرانو له کاروایي پکار ده. مونږ په دې باندې تیر څه وخت نه خبره کوو او بیا به هم پې کوو. افسرانو له په دې باندې نوټسس اخیستنه پکار دی. دلته هم په دې نظامپور کې څه وخت مخکې الطاف ایسیچو زمونږ ملاقات ورسره پنیش دی، ملاقات هم ورسره نه دی شوی، خو مونږ ته چې کوم عمومي تاثر را روانو عوامي رای وه نو په دې نظامپور کې هغه د دې مقامي چې کوم د مایننګ د مسلې وي او دې سره د ډیزلو که مسلې وي ډېر حکمت باندې په دې باندې هم سانداز سره اندازې سره مطلب هغه رکاوټ هم پکې اچولی و، پابندي هم پې لګولې وه، د دغې خلاف قانوني چې کوم څومره د هغه وس نو د هغې بنیادي مخنیوی کړی دی او ورسره چې کوم عام جرایمو په هغې باندې کنټرول راوستی نو د پولیس چې کوم عام کار دی ډېر په حکمت په دغه ځای کې کړی او تر اوسه پورې د هغه باره کې چا اواز نه دی اوچت کړی، چا میډیا ته د هغه خلاف کمپلینټ هم نو کړی. مونږ حالانکې په دغې باندې ډېره غټه دبنګ انداز کې خبره کړې ده او چې څه مسلې راغلي دي مونږ په هغې باندې خبرې هم کړي دي، خو عوامي تاثر زه وایم چې هغه ټیکو او دا اوسنی چې کوم تاثر دی چې دغلته مقامي کمیسیچو دی نو هغه د پولیس چې کوم ضلعي او ډویژن په سطح باندې دی او که د ضلعې په سطح باندې دی زمونږ د دې ډسټرکټ نو د هغې هغه شته کارکردګي هغه په سیند باندې لو کړې ده او د هغې عوامي تاثر هم غلط را روان دی او چې کوم د هغې اثر دی په عوامو کې هغه ډېر خراب را روان دی.